محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انزل سوا شپږ اتیایم نمبر حدیث شریف ہے 1586 نمبر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نا دا حدیث روایت تے. ابو سعید خدری صحابی دے، اللہ پاک دی ترازی شامل، اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی، اللہ پاک دی زما ستا او د ټول امت د طرفه بہترین بدلی ورکی. جنت البقیع کی قبر دے او د نور قبرونو نه داسې واضحه د لارې په غاړه باندې کومې لارې ورکې جوړې شوي دي. جنت البقیع قبرستان کې مدینه کې غټ قبرستان دی، د لارې په ځای باندې واضحه ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قبر دی. اللہ پاک د دې د قبر زیارت لبوتلی الحمدللہ. دا ناس اوریدونکي ټول ملګري دي الله پاک بوتلی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نا روایت تے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلے دے، لکل غادر لواء عند استه، د هر وعده ماتون کی د پاره با د قیامت په ورځ یو جنډه به پې ولاړی، او دا جنډه به په کوم ځای ولاړی؟ عند استه، د است سره، په بدن کې است. است په ډکشنری او لغت کې جڑ او بنیاد ته وایي، جڑ او بنیاد، او مراد تینا کناټی دی. په دې کناټي به ورته الله پاک جنډه ودرولی یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې. یرفع له، او دا جنډه به اوچتی، بقدر غدره، په اندازه او په تناسب د بدعهده، چې څومره وعده ماتول زیات او لوی کنه دا عمره به دا جنډه بسي اوچته وي او لویه به. الا نبی علیہ السلام فرمای خبردار شئی، الا وورئی، ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامت، د عام خلقو چې کوم امیر وي او حاکم وي، د عام خلقو امیر او حاکم، د هغه د وعدې ماتولو نه لویه وعده ماتول ګورې بل نشته دی. د دې نه مراد د عام خلقو امیر او حاکم نه مراد خلیفه وقت ته، حاکم وقت ته، حکمران بادشاہ، او هغه سره وعده ماتول د دې نه څه مراد دي؟ د هغه خلاف بغاوت او راوتل دي. ضروری خدا دا چې په حکمران کې، په حاکم کې کله خلیفه وقت کې غلط خبرې، غلط کارونه سړی وګوري، د سمولو د اصلاح پوره کوشش دیو کی، خو د هغه خلاف د بغاوت اجازت نشته دی. دا یې وجه دا ده چې بغاوت سره بیا بدامني او په ملک کې فساد خورېږي، او نور ملکونو ته بیا په دغه ملک باندې د حملې کولو موقع ملاویږي.
د سره کور او ملک د نورو ملکونو په نظر کې بیا کمزورې کیږي او بیا خو چې فساد کله خور شي بیا خو اصلاح نه کیږي. باقی پاتې شو دا چې وعده ماتونکي ته به الله پاک د شرم په ځای باندې جنډه خښوي. نو ځینو محدثینو د حدیث علماو فرمایلی دي چې د عربو رواجو چې چا به لوز مات کو کنه هغه خلک د وادي د زبان د سټام د کاغذ ډیر پابند خلک وو، او چې چا به وعده ماته که کنه نو هغه له به بازارونو کې یو جنډه خښه کا، دا به د هغه د بدعهدۍ نښه وه، پته به لګېده چې فلاني کاڼې مات کړی دی، فلاني تیږه ماته کړې ده، فلاني زبان مات کړی دی. نو چې سړی په خلکو کې مشهور شي چې دا وعده ماتونکی دی، هغه سره څوک معاملې بیا کوي، ذلیله به شو، بدنامه به شو. د دغې رواج مطابق آخرت کې الله پاک د داسې خلکو دپاره دا سزا مقرر کړې ده چې دنیا کې خو به دی وله په بازار کې جنډه خښوله، قیامت کې به الله پاک هم د ده د شرم په ځای ورته جنډه خښه کړي، او دا به هغه عمره لوړی اوچته به وي چې څومره به د ده دا وعده ماتول زیات او لوی به وي. الله پاک د دنیا او آخرت کې زمونږ او ستاسو شرم پردې وساتي او د وعدې ماتولو د دې بد عمل نه د الله پاک مونږ وساتي. یا ارحم الراحمین.